د سلام متعلق دا یو ډیره اهمه خبره ده چې کله مونږ تاسو کور ته نوځو یا جمعه ته ځو بیا په هغه وخت کې کڅوک موجود وي بیا خو په عام معمول مطابق په دې الفاظو سره سلام باکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خو کچیرته جمعات کې یا کور کې څوک نوي بیا په دې الفاظو سره مونږ تاسو سلام کوو السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. خو کچیرته په جمعات کې یو داسې کس ناست وي چې هغه په تلاوت باندې مشغوله وي نو بیا بهترینه خبره ده چې تاسو سلام مکوئ چې کله هم د تلاوت نه فارغ شي بیا هغه نه بعد ته کله ملاقات ضرورت بیا سلام ورته وکي او د تلاوت په وخت کې چاته سلام مکوئ. او درمه خبره ده چې کله هم چا سره ملاويږي ملاقات ور سره کوي که یو کس سره ملاويږي یا د یو نه زیاتو کسانو سره ملاقات کوي بیا هر کس ته تاسو سلام کوي. کچا سره ملاويږي په غیږ باندې یا لاس باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې باندې انسان ګناهونه معاف کیږي او الټا په پورا سلام باندې الله تعالی د کس ته ډیر نیکی هم ورکوي. او چې کله بیا واپس تنځي بیا په دې وخت کې هم هغه کس ته سلام کوي. دا ته سلام ودا وای دا هم مسنون عمل ده او موږ معاشره کې خو ډیر زیات خلک د دې غلط فهمۍ شکار دي چې هغه هم چا سره ملاويږي بیا سلام نه کوي بلکې وای هاي اجي صاحب یا سیټ صاحب یا پلانکای څوک هم چې په کوم نامه باندې متعارف وي بس هغه نوم ورته اخلي. حالانکه بهتره خبره خدا ده چې اجي صاحب ته ملاويږي بیا سلام ورکوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سیټ صاحب هغه تم سلام کوي سلام بزان ته وي ملاقات بزان ته او د دې ثواب بالکل ځان ته درته ملاويږي چې په مکمل سلام باندې تاسو ته ډیر نیکی ملاويږي. نو عام معمول دا جوړ کړي موږ معاشره کې خدا دا چې کچا سره مدارسو کې خو الحمدلله دغه یو ماحول جوړ شوی دا چې چا سره ملاويږي غنټه بعد وي منټ بعد بیا هغه ته سلام کوي. خو عام کلی کې موږ دا ماحول دا چې چا سره ملاويږي سلام نه ورته کوي بس پاغه په نامه باندې کوي چې ستړی مشه په خیر راغلی یاده ده الفاظ ورته استعمالوي خو سلام نه کوي. دا ډیر غلط کار ده. حالانکه چا سره هم چا ملاويږي سلام ورته کوي په دې باندې ثواب ځان ته ده او د ګناهو معاف کول هغه ځان ته عمل ده. او درمه خبره ده چې مونږ تاسو کله هم چاته سلام کوو بیا په دې کې ترتیب یو په ذهن کې کېنوي چې کوم کس د عمر نه کم وي هغه ته پکار ده چې خپل ځان نه لوی عمر کس ته د سلام کوي. سلام په پر الفاظو سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. او په دې کې دا خبره ده کچیرته یو کس ته سلام وکي بیا خو یا په هغه الفاظو نه په بهتر الفاظو سره د سلام جواب ورکوي یا چې په کوم الفاظو سره د سلام درته کړی بعینه په هغه الفاظو سره سلام جواب ورکوي. دا معارف القرآن کې دا حواله موجوده ده. که څوک ته دا سلام وکي السلام علیکم بیا په دې نه بهتر الفاظو سره سلام جواب ورکوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. او که څوک ته سلام وکي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ بیا بعینه په دغه الفاظو سره د سلام جواب ورکوي. او داسې چې کوم سوارلۍ باندې سور کس وي هغه ته پکار ده چې روان کس ته سلام کوي او روان کس ته ناس کس ته سلام کوي. ځکه د باره کې روایت حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاه والسلام دا ارشاد نقل کوي ويسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد. کوم کس چې سور وي هغه د پیدل تلونکي کس ته سلام کوي او پیدل تلونکي کس ته ناس کس ته سلام کوي. نو دا بهترین عمل ده. او که څوک هم د سلام جواب نه کوي بغیر د شرعي عذر نه دا سړی ګناهګار ده. نو په کار ده چې سلام کې مونږ تاسو پیل وکړو ځکه چې مونږ تاسو بیا متکبر نه وو د تکبر نه مونږ تاسو خلاص یو او د سلام جواب ورکو ځکه چې سلام جواب ده په هر سړي باندې واجب ده. او که مونږ کله د سلام جواب نه کوو به مونږ تاسو ګناهګار یو. حضرت عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه دا فرمایي وای مونږ یو ورځ د نبی علیه الصلاه والسلام سره ناستو بیا یو کس راغی هغه سلام کو السلام علیکم نبی علیه الصلاه والسلام هغه ته جواب ورکو چې کله کېناستو نبی علیه الصلاه والسلام ورته چې تا ته لس نیکی ملاو شي
بیا یو بل کس راغی هغه سلام ورته وکړو السلام علیکم ورحمت الله دی بیا کېناستو نبی علیه الصلاة والسلام جواب ورکړو هغې نه بعد یې ورته وویل چې تا ته 100 نیکۍ میلاو شوې درم کس بیا راغی هغه سلام وکړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نبی علیه الصلاة والسلام جواب ورکړو او چې کله کېناست نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې تا ته 10 نیکۍ میلاو شوې نو مکمل سلام باندې هر انسان ته 10 نیکۍ میلاویږي سلام کې 3 کلمې دي السلام علیکم ځان ته کلمه ده ورحمت الله ځان ته کلمه ده وبرکاتو ځان ته کلمه ده په هر کلمه باندې الله تعالی د انسان ته 10 نیکۍ ورکوي او بیا چې کله مونږ تاسې په لار باندې روان یو بیا په کار ده چې کوم کس په عمر کې کم وي هغه دی په خپل ځان نه لوی کس ته سلام ورکوي او کلاره کې داسې وي چې مونږ یو سیټ ته 3 کسان یو بل سیټ ته زیات کسان دي 15 دي 6 دي بیا دا کوم سیټ ته چې کم کسان روان دي هغې ته پکار ده چې هغه سلام وکړي هغه نورو ته پکار ده چې د سلام جواب ورکړي که چېرته هر کس د سلام جواب ورکړي بیا خو ډېره ښه خبره ده خو که چېرته هر کس د سلام جواب نه کړي ور یو کس هم د سلام جواب ورکړي بیا هم کافي ده نو پکار ده چې مونږ تاسې خپل عادت او خپل کور کې چې څومره کسان دي هغه ټولو د عادت جوړ کړي چې چېرته هم رواني هر کس ته دي په پوره الفاظو سره پوره کلماتو سره سلام ورکوي او سلام کې دا هم یو بنیادی او اهمه خبره ده چې کله هم یو د سړی د غایب سړي سلام مونږ تاسو ته رسوي لکه مونږ عام معاشره کې ده چې کله هم څوک په سفر باندې ځي بیا ورته وایي چې پلانکي سړي ته ما سلام ورکوه پلانکي سړي ته ما سلام ورکوه بیا سلام رسولو نه بعد هغه کس هغه ته وایي جزاک الله یا بل څه الفاظ ورته استعمال کړي خو د دې لپاره بهترین الفاظ دا دي چې کله هم تا ته څوک د غایب سړي سلام را ورسوي بیا به هغه ته وایي وعلیک وعلیه السلام ورحمت الله وبرکاتو دا بهترینه طریقه ده چې څوک هم سلام تا ته راوړي بیا به هغه ته سلام جواب په دې الفاظو سره ورکوي علیک وعلیه السلام ورحمت الله وبرکاتو یعنی پتا دې هم سلامتی وي او چې کوم کس ما ته سلام را رسولی ده کوم کس ما باندې سلام ویلی ده په هغه باندې هم سلامتی وي